او امامانو ته وایي چې امامت فرض نه دی چې تاسو تنخواه څخه ګزاره نه کېږي نه یې زیاتوي درته بلکل خپل کاروبار روان کړي خپل کاروبار شروع کړي پرېږدي ورته چې خپل ځان ته په خپله منځونه کوي دا نن چې مقتدیان بې سکونه دي بې ارامه دي د دوی په کورونو کې بیماریانې دي مشکلات دي هغې واحد وجه دی چې دا د امام ازار وهلي مسجد امام تنخواه 5 یا 10 هزار دی تاسو خپله انصاف وکړي په 5-10 هزار باندې د امام ګزاره کېږي تاسو به ورځې قیامت کې خدای ته څه جواب ورکوئ د هر څیز قیمت اوچتېږي د هر یو ملازم کال په کال تنخواه زیاتېږي خو یو د مسجد امام دی چې دې تنخواه نه اوچتېږي مګر 5 یا 10 هزار دی په هغې باندې به امام څه ګزاره کوي نن چې مقتدیان بې سکونه دي بې ارامه دي د دوی په کورونو کې بیماریانې دي مشکلات دي هغې واحد وجه دی چې دا د امام ازار وهلي دي او موږ خو دعا کوو چې کوم مقتدیان د خپل امام تنخواه نه زیاتوي مګر 5-10 هزار دی نو موږ رب ته دعا کوو چې ربه د دغو مقتدیانو مشکلات نور هم زیات کړي د امام خپل ضرورت د کم ځای نه پوره کوي شرم پکار دی حیا پکار دی ته مسجد ښایسته جوړوی شي پکې ښایسته لیټونه لګوی شي د بعضو خو ایسې پکې لګولی دي دې ته هېڅ ضرورت هم نه و ته امام ته تنخواه زیاته کا د مسجد آباد په امام پورې وي د مسجد ښایسته په امام پورې وي په کوم چا باندې چې مسجد ښایسته دی هغه ته عزت نه ورکوي فضول څیزونو باندې خرچې کوي او امامانو ته وایي چې امامت فرض نه دی چې تاسو تنخواه څخه ګزاره نه کېږي نه یې زیاتوي درته بلکل خپل کاروبار روان کړي خپل کاروبار شروع کړي پرېږدي ورته چې خپل ځان ته په خپله منځونه کوي په کلي کې 50-60 کورونه وي یو غیرتي پکې نه وي خلکو ته وایي چې تنخواه ورته زیاته کړي بلکې څوک چې مالداره وي هغه به انکار کوي چې امام ته تنخواه مال زیاتوي امام ته پکار دی پرېږدي امامت خپل کاروبار شروع کړه مړه خپل کار به کوي